دغه سټوډنټس دپاره چې کوم سټوډنټ میټریک نه فارغ شي او هغه بیا تقریبا کالجه پورې 3 میاشتې فري وي، نو په دغه دوران کې یو د دپاره کوم دا شانتې اهم کار دی چې دی په 3 میاشتو کې وکړي چې دی په باندې خپل ژوند هغه ښایسته کولی شي؟ سر دا سوال ستاسو ډېر اهم دی. زموږ د ټولو نه غټه مسله څه شی ده؟ کیریئر کاونسلینګ ده. یو لایحه کمل جوړول یا یو فیلډ سلیکشن کول. زما ماشوم ته د ورکوټي والي نه 2 ځایونه ښودل شوي، یا میډیکل یا انجینیرینګ، چې دا غلط کانسپټ دی. زما هر والد وایي زما بچی د انجینیر شي، زما بچی د ډاکټر شي، او په زموږ همدغه کانسپټ هم زموږ دا دی. حالانکې داسې نه ده سر. دا پکار دی چې د ماشوم انټرسټ ته وکتل شي، چې د ماشوم انټرسټ کم سیټ ته دی. او ماشوم باندې چې کله دا خبره پاتې شي چې داغه انټرسټ کم سیټ دی، په دې کې دوه رول د 2 کسانو رول ډېر امپورټنټ دی، یو د استاد او یو د والد صاحب. چې د ماشوم نه اټلیسټ د میټرک نه بعد دومره په تپوس وکړي چې بچی ته دې فیلډ ته ځي، په دې فیلډ کې چې مخکې ځي دې ځای ته به رسېږي. بچی چې ته په دې فیلډ کې ځي، یا استاد ورته وایي، کم از کم که استاد ورته نه وایي، یو ایجوکیشنسټ راشي چې د هغې د کیریئر کاونسلینګ وکړي. په دې کې زموږ غور پبلشر یو کار کوي. مونږ چونکې یو ټیسټ جوړ کړی دی په ګارنیټیر اف انټیلیجنس باندې، په هغې کې مونږ د هغه پیک انټیلیجنس ګورو چې دا ماشوم د ټنډنسي د کم سیټ ته ده، د سوچ کم سیټ ته زیات روان دی. بیا مونږ ته پته ولګي په هغې باندې مونږ بیا راشو د هغې کاونسلینګ وکړو چې یاره بچیه ته د دې سیټ ته ځې، دې سیټ ته ځې، تاله په دې ځای کې دومره اپورچونټیز دي، ستا انټرسټ کم سیټ لا دی. د ماشوم نه تپوس وکړلی شي، نو ماشوم تا ته وایي، نو هغې ته بیا مونږ هغه لایحه مکمله لاره ورته وښیو چې په دې طریقه باندې لاړ شه، دلته لاړ شه، نو تاله به دا یو پروپر کېږي. ایون زه سر تاسو به یقین مه ساتئ، زموږ ماشوم ته یونیورسټۍ ته ورسي، زموږ ماشوم ته دا پته نه لګي چې زه یونیورسټۍ ته راغلی یم، د فلاني ډپارټمنټ ته راغلی یم، زما دلته کار څه دی، جاب ډسکرپشن ورته نه پته، یا دلته ماسټر کوي دغه ماسټر ورته نه پته. نو دا بدقسمتي ده سر. حالانکې دا په ډېرو ملکونو کې په پرایمري لیول باندې او بیا په سیکنډري لیول باندې باقاعده دې ته پراپر لاین ښودلی کېږي. خو دا کانسپټ لا پاکستان کې شته نه. انشاءالله ستاسو په هغه سره مدد سره زموږ ملګري لګیا دي په ایجوکیشن کې، اوس ډېر زیات کار کوي، یونیورسټیانې اوس لا کوي، اوس کیپیسټي بلډینګس کې کو پرایویټ پبلشر ډېر زیات لګیا دي په دې شیانو باندې کار کوي. انشاءالله امید دی چې راتلونکو کالونو کې پراپر ټیسټونه کېږي چې یو ماشوم ته په خپله لاره وښودل شي چې دا به کوم ځای ده. ماشوم یا د سټوډنټ د هغه ذهن ته کتل غواړي چې کوم طرف ته مایله دی زیات، نو هغه لارې ته بوتل پکار دي. نو اوس دا به والدین یا یو ټیچر به دا به دې څنګه معلوموي چې د ماشوم دا کانسپټ کوم طرف ته دی، یا به دا سټوډنټ په خپله باندې خپل ځان څنګه چوز کړي چې یاره د ما لپاره کومه لایحه ده، یا میډیکل ته لاړ شم، یا انجینیرینګ ته لاړ شم، یا بل فیلډ ته لاړ شم، دې به دا څنګه معلوموي د ځان لپاره؟ اول شی د ماشوم انټرسټ، د ماشوم انټرسټ چې دا معلوم کړلی شي، او دا ته ماشوم چې مخامخ کېني تاله به هغه خپله وایي چې یاره دا انټرسټ. دویمه خبره تاسو ته زه د دې خبرې هم جواب درکوم. دویم څه شی دی؟ دویم دی مونږ ټیسټ کوو، په ګارنیټیر اف انټیلیجنس باندې ټیسټ کوو. په هغې کې ماشوم مونږ نه اخوا دې خوا تللی نه شي، اب مکه ځای ټیک کوي، مکه سوال باندې مارکینګ کوي چې کوم سوال ما ورته هلته ډپلویډ کړی دی. نو مونږ په دویم ځل پاتې پته وایو. تاسو اوس دویمه خبره وکړه چې ماشوم د ټولو نه فرسټ پریارټي موبایل دی. سر زه اکثر لویم ماشوم د ټکنالوژي نه مه لرې کوئ، ماشوم ته د ټکنالوژي صحیح استعمال وښایئ. اوس عمدک ماشوم د دې ټکنالوژي په دولت په دنیا کې خپل نوم کولی شي، د خپل ملک نوم راشانه کولی شي. خو ما خو درته بیا ووایه چې دلته زموږ ماشوم غلط لاین ته پرېږدو، غلط کانسپټ ته پرېږدو. که د دې موبایل یوزز صحیح پرپز ورته وښیو، صحیح یوټیلیټي ورته وښیو، یقینا منه سر دته د ټیوشن ضرورت نشته، دته د اکیډمۍ تک ضرورت نشته دی. دې په خپل کور کې زده کړه، دې که یو په یو سبجیکټ کې کمزورې دی، که په میتھس کې کمزورې دی، که په انګلیش کې کمزورې دی، دې په خپل کور کې د دې په مدد باندې ویلی شي. موبایل لرنینګ دی، هایبرډ ایجوکیشن دی، ورچوال ایجوکیشن دی، بلنډډ ایجوکیشن دی، او دا دې ته وایي ټیکنالوژي انټیګریټډ میتھډالوجیز وایي، یا ټیکنالوژي انټیګریټډ لرنینګ دی ته وایي. دې موبایل په ذریعه باندې خو موږ ډېر زده کړې کولی شو، په لاره ښې ګایډنس پکې او د هغې به پراپر کاونسلینګ کې.
حقیقت خبره ده چې دا موبایل که څوک ښه استعمالوي نو ښه دی، که څوک بد استعمالوي نو بیا د دې نه بد او بل شي شته دی، بالکل بیا بد استعمالېدلی شي. نو ټکنالوژي سره ماشومان بلدول پکار دي چې هغوی ته کمپیوټر په کور کې پروت وي، باقاعده هغوی په هغې باندې خپل لیکچر ګوري یا په سکول کې کوم ټاپک ورته ووایي او دی راشي دلته کې ډایرکټ ګوګل کې سرچ کړي، ورګه موږ ته ټیچر دا په دې کې ویلي دا پکې شته که پکې نشته یا نور ورسره زده کړي. نو موږ ماشوم د ټکنالوژي نه ولې نشو لرې کولی؟ که یو وایي چې زه ماشوم ته موبایل نه پرېږدم، ستا په ګلې کې، ستا په سکول کې، ستا په محله کې بل ماشوم دی د هغه سره د هغه نه غټ موبایل دی چې هغه ورته غلط سایډ وښیي، غلط ځای ورته وښیي، وای ناټ چې زه ورته د دې موبایل مثبت استعمال وښیم، په کور کې ورته وښیم چې هغه د خپل ټیچینګ د خپل لرنینګ دپاره استعمال کړي. نو غټه خبره خو دا ده. نو ماشوم کاونسلینګ کول دي، ماشوم ته لاره ښول دي. نور ماشوم ستا نه نن سبا په ټکنالوژي ښه پوهېږي خو مثبت لاره به ورته ښیي. اوس ټکنالوژي په یو دې استعمال باندې تاسو به پېژنئ یا ډېر وایرل دی په سوشل میډیا باندې ایجوکیشن خلاف چې کوم دی شاهد انور، نو هغه خو اکثر وایي چې یاره ماشومان بالکل د دې تعلیم نه لرې کوي او بس تعلیم مو ورکوئ او د استادانو مو ورپسې بد ردوئ او دوی باندې چې کوم دی نو تاسو ګټه وکړئ، پیسې پرې باندې وګټئ. نو آیا صرف دا پیسې ګټل مقصود دی که نه تعلیم چې کوم دی نو دا یو اهم څیز دی؟ سر چونکې مونږ د جنګونو سره پاتې شوي خلک یو، په مونږ باندې ډېرې مسلې تېرې